دې کې زمونږ او ستاسو رشته صرف او خالص د الله د رضا ده، نور پکې څه نشته. معذوره ته 40-50 هزار روپۍ په درېیمه میاشت میلاویږي، یتیم ته 32 هزار روپۍ په درېیمه میاشت میلاویږي. موږ کوشش کړی چې د هر کور نه 2 او 3 یتیمان رجسټر کړي. د قطر چیریټي چې یو انټرنیشنل ارګنایزیشن دی. زما نوم احتشام الحق دی، د اسلامي کالج جندول صدبر کلي پرنسپل یم او د درد ارګنایزیشن چې کوم دی ولنټیرلی ممبر یم. هغه خلکو موږ شکریا ادا کوو کوم خلکو چې موږ له دا ډونیشن راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیل تاسو ته مخاطب ما د درد ریلیف ارګنایزیشن د مشرانو د اختر لپاره کوم یو پیکیج چې کله دی، خصوصا د هغه غریبانو خلکو لپاره چې کم بیخي بې وسه دي، بې کسه دي او د مهنګۍ په دې دور کې هغه په دې خوشحالینو کې شاملېدی نه شي. نو د هغې لپاره دوی یو پروګرام یو پیکیج راوړی دی. په هغه سلسله کې به موږ د دې درد ارګنایزیشن د مشرانو سره خبرې کوو. د ټول ناول خو زه د دستک جندول والا شکریا ادا کوم چې هغه دلته راغله او دا هغه زموږ د پروګرام هغې ریکارډ کو. زما نوم احتشام الحق دی، د اسلامي کالج جندول صدبر کلي پرنسپل یم او د درد ارګنایزیشن چې کوم دی ولنټیرلی ممبر یم. زه به د دې پیکیج په حوالې سره دا ویم دا کوم دغه چې راغلي دي نغدي روپۍ چې راغلي زموږ ډونر چې کوم ډونیشن کړی دی، نو الحمدلله ښه مستحق کسانو ته ښه په ارګنایز طریقه سره هر یو کس ته چې کوم دی نو هغه خپلې روپۍ چې کوم دی په ټیم باندې او خپل کس ته رسېدلي دي. کامران زما نوم دی، د درد ریلیف اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن جنرل سیکرټري ما. سعید بھائی شکریا ادا کوو دستک چینل والا چې هغه زموږ په شارټ نوټس باندې راغله او زموږ د پروګرام چې کوم دی ښکلا ورکړله، نو د هغه شکریا ادا کوم. سعید بھائی دا پروګرام زموږ چونکې د ډېر ټیم نه زموږ دا پروګرام دی په دې کلي کې موږ کوو او د اختر دا مقدسي د اختر د خوشحالۍ ده چې موږ ټول خلک څوک چې صاحب استقامت لرو او پیسې د چا څه ورسوي هغه خلک چې کوم دی د اختر په دې خوشحالیانو کې برپوري ساخلي. نو زموږ کوشش دا دی د درد ریلیف اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن چې موږ هغه خلک چې کوم خلک زموږ نه په دې خوشحالیانو کې لري چې هغه خلک موږ د ځان څخه په دې خوشحالیانو کې شریک کړو. یو معمولي غونډه کې څیز هغوی له موږ ورکوو او له موږ د نقد په شکل کې به دې ورکړو چې هر انسان د خپل ضرورت مطابق چې څه هغه ته ضرورت وي چې دغه ضرورت مطابق هغه په خپل دغه وکړي. نو د غریبانو د دې کلي او د دې کلي چې کوم بې وسه خلک دی هغه خلک چې کوم دی د اختر په خوشحالۍ کې د ځان د برابرولو کوشش کړی دی او دغه لنډ تنګ کوشش هم کړی او د هغه خلکو موږ شکریا ادا کوو کوم خلکو چې موږ له دا ډونیشن راکړي دي، چونکې موږ د خپل ځان نه دا شیز نه دی کړی، موږ باندې چا اعتماد کړی دی او دا سیز یې موږ له راکړی. نو د هغه خلکو دپاره د دې خلکو خاص دغه دی چې دوا ولکوي او د هغه خلکو دپاره چې مسافران دي موږ څه د خلکو د هغه ځایونو نه کومک کړی دی. د دې ننني پروګرام په حواله باندې به زه دا خبره وکړم چې زموږ څه کوم ډونر دي هغه زموږ د کلي خلک دی یا د بار خلک دی یا په سعودي کې هغه مسافر خلک دي. دا تقریبا د 2007 نه دا سلسله د درد ریلیف اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم باندې یو د فلاحي تنظیم په دې ضلع لویر کې روان دی او زموږ دا د معیارو پروګرام دی. نور پروګرامونه زموږ په نورو یونین کونسلو کې وي خو چونکې سید الرحمن صاحب نورو یونین کونسلو موږ تاسو ته ویلي نه دي او د دې وجې نه تاسو هلته حاضري نه ده کړې. نو نور ځایونو کې هم زموږ داسې پروګرامونه وي خو دا د معیارو دی، د خاص د معیارو چې پراپر کم خلک دی هغه خلکو دپاره دی. دا پیغام دی زما هر سړی واوري چې دا د غریب دپاره دی، د نادار دپاره دی، د مسکین دپاره دی. دا د دغه خلکو پروګرام دی. کوم چې زموږ سره یتیمان رجسټرډ یتیمان دي 1500 یتیمان 2,500 معذوره د هغې سره چې کوم دی پور فیملیز دي زموږ سره. نو هغه خلک موږ په دې پروګرام کې ځکه نه شاملو چې چونکې هغو ته پرمننټ وظیفه میلاویږي، پرمننټ پیسې هغو ته لکه معذوره ته 40-50 هزار روپۍ په درېیمه میاشت میلاویږي، یتیم ته 32 هزار روپۍ په درېیمه میاشت میلاویږي. موږ کوشش کړی چې د هر کور نه 2 او 3 یتیمان رجسټر کړي. د قطر چیریټي چې یو انټرنیشنل ارګنایزیشن دی د هغو په دغه باندې چې کوم دی په سپورټ باندې میلاویږي. دغه شانتې کوم چې زموږ سره پور فیملیز دي هغو ته 50 نه والا د 60 هزار روپۍ پورې په درېیمه میاشت میلاویږي. نو که هغه خلک موږ په دې کې هم شامل کړو نو دلته به د هغه مساکینو د هغه غرباو حق تلفي وشي کوم چې زموږ سره رجسټرډ نه دي. نو لہذا دغه زموږ چې کوم خلک رجسټرډ دی په هره کیټګري کې دی نو هغه موږ په دې پروګرام کې ځکه نه شاملو چې دا پروګرام کوم ډونر یې رالیږي نو دا د دغې خلکو دپاره نه دی، چونکې خو پرمننټ پیسې هغو ته خپلې میلاویږي هغه موږ په دې کې شاملولی نه شو. دې کې موږ هغه خلک راټولو چې هغو ته څه نه میلاویږي او هغه په کور کې د ساخ په وخت کې سپینې وریجې پخوي نو موږ چېرې که دی یو چرګوټی ویسي د یو سیله وریجې ویسي یا بچی له پیزار والی، بچی له نوې جامې والی، سفید پوشه دي او غربا دي هغه خلک دي
بالکل دا خو موږ سروې کوو دغه سروې مطابق باقاعده زموږ ایگزیکټیو باډي کینی په هر یو کس باندې سوچ کوي یاره دا سړی مستحق دی دا نه دا خو زموږ یو لوی لینتي پروسس دی د هغې نه هر سړی تېرېږي نو چې کوم د دې دغه نه په غرباو په مساکینو کې راشي نو هغه دې لیست خېږي داسې خو نه ده چې دا د پټو سترګو کاته ده د پټو سترګو نه ده نو انشاءالله هغه خلک هم دې تسلي ساتي کوم چې ډونیشن کوي او چاته چې میلاو شو دیو ته هم درخواست دی چې هغې خلکو ته دعاګانې کوئ چې څوک تاسو له ستاسو د اختر په خوشحالو کې ستاسو ځان شاملوي نه او چې چاته نه دی میلاو شوی نو انشاءالله په مزید پیکیجونو کې به موږ هغه ور اچوو موږ خو وختن په وختن باندې کوشش وي په دویمه درېیمه میاشت باندې خامخا موږ داسې پیکیجونه یا فوډ پیکیج یا په نغدو پیسو په شکل کې یا عید ګفټ یا کپړه پیزار جامې د ماشومانو دا موږ مختلفو موقعو باندې دا سیزونه چې کوم دی نو کوو نو انشاءالله چې زموږ خپل یو ترتیب دی د هغې تحت نن چې کوم خلکو ته دا عید پیکیج میلاو شو د نغدو روپو په شکل کې دا صرف د دې دپاره دی چې دوی پې د خپل اختر د څاښ هغه خوشحالیانې چې کوم دي هغه برابر کړي او داسې ونه وایي چې یاره موږ غریبانان یو نو موږ سیله وریجې چرګ مختلف لکه لوازمات نشو برابرولی نو د دغه خلکو په هغه خوشحالۍ کې داسې معمولي غونډه کې ستړې م کړې ده چې یاره د هغو په هغه خوشحالۍ کې موږ شامل شو جزاک الله ډېره مننه سید الرحمن صاحب